بسم الله الرحمن الرحيم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. امام بخاری رحمه الله په صدد د بیان د ثبوت د تسمیه کې د په بدء د وضو کې چې د اوداسنه مخ کې تسمیه د مسنونات. ترمذی کې تاسو دې باندې مذاهب او بیان اوریدل او چې جماهیر چې دی امام ابو حنیفه او امام مالک او امام شافعی رحمهم الله دی دا عدم وجوب د تسمیه قائل بسم الله کې بسم الله پوداسه کې واجب نه. د امام احمد رحمه الله یو قول هم د جمهور مرګري دی چې دا واجب نه. یو دویم قول چې هغه معروف دی پنځ د حنابلو باندې د احمد نه هغه قول دی په وجوب د تسمیه باندې. مراد د وجوب نه بغیر د اصطلاح د احنافو کې به فرض وي. ځکه د وجوب او د فرض مین کې څه فرق نه کوي. دوی چې کوم شی ته واجب وایي نو دوی اطلاق د واجب او د فرض دا صحیح نه. دریم مذهب دی کې د اسحاق ابن راهویه دی هغه هم د وجوب قائل دی خو هغه وایي چې چا چې سهون پری خدا او یا متاولین سوق دی شوافع دی موالک دی احناف دی چې هغه دی تواجب نه وایي نو دغه متاولین چې دی واجب نه ګڼل او تنه پاتې شو نو د صحیح دی او که سهون تنه پاتې شو مو د صحیح دی او که عمدن تنه پاتې شو نو هغه وی بیا واجب ده او ترک د فرض وی کړی دی بیا او دس نه دی. او د امام احمد صاحب رحمه الله کوم قول چې د وجوب شوی دی هغه مطلقاً دی هغه پکې متأول او صحیح نه دی مستثنا کړی. نو دی جزیه کې چې بسم الله په بدء د وضو کې شتا ک نشتا کل مذاهب ثلاثه شو. احناف دلته د جمهور مرګري دي چونکه دی بابت کې چې څومره احادیثو د امام ترمذی ال ته پکې قول کړو چې دی کې داسې سند والا حدیث چې هغه قائم علی ساق شي نشته او څومره روایت چې د بسمله متعلق د وجوب د پاره چې د استدلال په نسی هغه ضعیف دي. کم چې روایت د ابو هريره رضی الله عنه ده د ابو داود الا وضوء لمن لم يصم چا بسم الله نه ویلی داغه او دس نشته دی او دس یې نه صحیح نه دی. ناغا په سند د یعقوب بن سلمہ عن ابيه چې سلمہ دی عن ابي هريره. امام بخاری دا طرز او طریق دی یو حدیث ضعیفه دی بل حدیث صحیحه دی بل حدیث صحیحه علی شرط البخاری دی. کم حدیث چې ضعیف وی امام بخاری نه ترجمه کې هغه ته اشاره کوي ترجمه کې هم نه راځي او فخلند په موصول او اسناد سره خو بالکلیه متروکي او کما حدیث چې صحیح وي والا شرط البخاری برابر نه وي نو بیا امام بخاری په ترجمه کې هغه راخلی خو موصول سندي سره نه ذکر کوي او کم چې د په شرایطو برابر وي نو هغه په خپل کتاب کې وروړي. اوس دلته د رائے دار چې ز بسم الله مسنونه ثابته کم د جمهور مرګري او دې باره کې چې څومره احادیث دي نو هغه ضعاف دي او احادیث ضعیفه ده نه په ترجمه کې وروړي او ده نه په چا کې وروړي د موصول سند سره وروړي نو دنه مصلار اورکه شو چې زدا بسم الله په وضو کې د کم زینه ثابته کم نو لاړو استدلال یو کده عام نه استدلال یو کده عام نه او قیاس سره ثابت کړه. ولی د امام بخاری په شرایط یو حدیث برابرو چې لو ان احدکم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان د وقا په ټیم کې چې چا بسم الله ویلا نو داغه فائدہ دار چې هغه اولاد لره به شیطان ضرر نه رسي.
نو دینه پته لګیږي چې هر کله دا حالت د جما او د وقا چې دی دا ابعد الاحوال دی عن ذکر الله تعالی لکه څنګه چې غایت او د بولو دا ټیم دا ابعد د احوال دی عن ذکر الله نو دا شان حالت د مجامعاتم ابعد د احوال دی عن ذکر الله چې دلته بسم الله دا فائدہ ورکوي چې هغه ولد دینه متولد شي هغه ته به شیطان ضرر نه رسي نو بیا په اوداسه کې یا په نورو دینی کارونو کې بد اپ بسم الله باندې با په طریق اولا باندې دا د مسنونات نوي نو سنت ثابته امام بخاری خو حدیث وته نشته دي او هغه حدیث ضعیف دي په دې سره هغه رتبه او فوقیت د شان د امام بخاری ثابتېږي په نورو صاحبانو صحاح ستو باندې چې دې ګوره حدیث ضعیفه هغه خپل الفاظو کې ترجمه سره هم نه نقلي پاتلا چې په کتاب کې نقل نو حدیث د ابو داود چې لا وضوء لمن لم يصوم اغا د یعقوب بن سلمہ عن ابي عن ابي هريره روایت شوی دی امام بخاری وایي چې ليس لسلمة سماع من ابي هريره ولا ليعقوب سماع عن ابيه وې دوه انقطاع پکې دي یو دار چې دا سند د یعقوب بن سلمہ عن ابي نبی هريره دی دا یعقوب د پلار نم سیمان لري او پلار سلمہ د ابو هريره نم سیمان لري نو دا حدیث منقطع دی او کم حدیث چې امام ترمذی را خسته دی په خپل کتاب کې په دغه مضمون سره د هغه په سند کې ابو ثمال راغلی دی عن رباح وكلهم مجهولون امام ترمذی ته په اطلاقات کړیو نو دا مسله د په اعتبار او په قیاس باندې ثابت کړه یعنی او دس دا بسم الله دلتا د قیاس کړه په هغه بسم الله باندې چې په حالت د مجامعت کې وي باب التسمیه علی کل حال وعند الوقاء خاصه په وخت د اراده د وقاء کې نو مراد د وقاء نه جماع ده او اراده مقدره کې په وخت د اراده د دې کې نو مخ کې د بدء د جماع نه بدا ویلې شي ځه یا الله جنبنا الشیطان لری کوم د شیطان نه او لری کدا شیطان د هغه روزین رزقتنا چې تا مونږ ترا کړی دا فقد ی بینهما چې فیصله وکړي شي په منځ دې کې د ولد یعنی دغه مجامعات سبب د ولد وګرځيږي نو لم یزره دا ضرر بن رسي اهو دی ولد لره څه شیطان سی وای چې کله رستو ضمیر مرفوع راشي نو دغه وخت کې بیا د عین مضموم لستل پکار وینو لم یضره په ضمیر د ضاد سره د لستل پکار دی نه لم یضره یعنی دې بخله تعالی داخل کی په برکت دغه بسمله سره هغه عبادو کې چې رب کریم په حق کې فرمایلی ان عبادی لیس علیکم لیس لک علیهم سلطان زما سه بندگان شته چې ستا پاغي څخه غلبه نشته دي نو دا به د محفوظینو نشي او یا مراد د ضرر نه ضرر بدنی دی چې شیطان باز خلکو ته سپیړي ور کوي داغي په عقل او دماغ یې نه پیریان پی راضی اسه هغه نه بده مسنوي محفوظ بوي او مخکې حدیث کې چرال چې یبلغ به النبي صلی الله علیه وسلم نو دا کلام د قریب شو او اشاره دی ته کوي چې ابن عباس سب چې دی یصل بالحديث بالواسطه او بدون الواسطه باو ما یقول عند الكلام نو نه چوڑ دار وته چې بسم الله دا د مستحبات نه دا د سنن زوائد نه دا او دا د واجبات نه ده دا حدیث نه هم دوی لپاره استدلال کې دی شي چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې یو شخص سلام واچو هغه سلام علیکم نه ک لاړو د سیو ک به ورته علیکم وای او ویل چې ز نه خو ما مکرو غنما چې د خدای ذکر وشي بغیر د وضو نه
نو کدا د واجباتو نشیدا خو بیا په دوام وخت او پار وخت کې چې کم دی بسم الله بغیر وضو کې راشي. باو ما یقول عند الخلا سب وای په وخت د دخول خلا کې. نو دلته هم اراده مقدره ده په وخت د ارادې د دخول خلا کې. رائے د امام مالک رحمه الله دا و چې دا کله سړی خلا ته دن نشیدا بوای او جماهیر ثلاثه تیمم وی چې دا په وخت د ارادې د دخول کې د اراده مقدره ده. دلته محناب د جمهور مرګري دی وای. تیر شوی دی تاسو تالتا مراد د خبثنا ذکور الشیاطین شو مراد د خبائث نه اناس د دی شو ځه. نو دا امام بخاری دا سندونه متابعات روړل نو پر روایت دغه ازاره د يدخل سره دا غټولو ترجمه وکړه ک کم کې ذاتا راضی ک کم کې زاده خل راضی او ک کم کې هر لفظ راغه خورستو بعض روایتو کې لفظ د ازاره د يدخل راضی اراده به مقدره یې خبر د ټولو تفسیر وی نو مخکې د دخول نه بداوي لیکيږي نه بعد الدخول. باب وضع الماء عند الخلاء کې خودل د وبو د خلا سره لیستعمله المتوضی بعد خروجه منها. نو دا د امور جایزه او مندوبه نه دي. تاسو بابونه دې متعلق دې لګئی چې رستم بازي بابونه پدې راځي چې د دینه کم چې په حدیثو کې منع راغلي د استعانت د غیر نه پوزو کې هغه د استعانت نه دی چې یو غیر د لپاره وبو وضع کی او دام نه دی چې یو سړی د توبو واچي بلکې هغه کراهیت چې د محمول دی په دلک باندې چې بغیر د عذر نه د خپ صحت کې دی او بل خادم د لپاره لاس یخفي مګي دغه به مکروه دی. وای دا نو دا خوشحال شتینا او دته هغه دعا وکړه فصار بهذا الدعاء حبر الامه. باب لا تستقبل القبلة بغاية او بول الا عند البناء جدار او نحوه. مسله د استقبال قبله او د استدبار پدې کې متعدد مذاهب ترمذی کې تیر شوی اجمالا معاد کوي. معروف قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عدم جواز دی مطلقاً چې نه استدبار جایز دی نه استقبال جایز دی او دا په بنیان کې وي او کدا په صحرا کې وي. دویم قول د عروه دی هغه قائل دی په جواز مطلقاً باندې. کوم روایت د ابن عمر و غیره کې چې ثبوت راغلي دي نو هغه دی روایت لره ناسخ غني. دریم مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه یو روایت منقول دی هغه دا دی چې يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. استدبار جائز دی خو استقبال جائز نه دی. نو ګویا کې دا به اخذ دا روایت د ابن عمر نو شي چې کم مستقبل بیت المقدس لره نو استدبار بیت الله ته په خپل راغلی او بنیان او صحرا پکې نه مقیده کوي لکه څنګه چې امام احمد امام شافعي رحمه الله. څلورم قول دا دی چې حرام دی استقبال او استدبار په صحرا دون البنیان. دا قول د امام شافعي دی او د امام مالک دی او په صحابه کرامو کې دا رائے د عبد الله بن عمر. امام بخاری هم دې رائے ته ترجیح ورکړی دا چې لا تستقبل القبلة بغایة او بول الا عند البناء. بنا جدار وی که مثل داغي نو دایته مستثنا اگر که حدیث د ابو ایوب الانصاری راخسته دي او ابو ایوب الانصاری کی تقید الا عند البناء جدار او نحوه نشته دي. نو استدلال د دې حدیث نه د امام بخاری تام نه دی بلکې راوی د حدیث ابو ایوب الانصاری چې کوم دی تعمیم فهم کړی دی نه تخصیص تر بنیان.
که تاسو ته په ترمذی کې تیر شوی چې قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل البيت فننحرف ونستغفر الله عز وجل. نو دا د غلطه په شام کې په آبادیو کې دا باترومونه طرف د بیت ته جوړ شوی مونږ به تراګرځیدو او مونږ به استغفار وی. اور روایت د نسائی کې د ابو بن سواری روایت دار چې والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس وقد قال النبي صلی الله علیه وسلم. د امام بونی رحمت الله علیه دا اول معروف قول چې عدم جواز مطلقه ده هغه کې د صحابه کرامو نه ابو بن سواری قائل دی. استدلال د امام بخاری ته تام نه دی. البته دا رستو د ابن عمر صاحب چې کوم روایت دی نو پاغي باندې به تقید کړي د ټولو نه یو نه چول درا ایستل. انزم مذهب هغه ابراهیم النخعی رایا دا او د حسن بصری صاحب نه هم مروی دا هغه وی چې لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار الى القبلتين بیت المقدس او بیت الله دواړو ته جایز نه. او شپږم مذهب د امام ابو یوسف دی هغه وی چې استدبار جایز دی فی البنیان فقط او استقبال فی البنیان والصحراء ناروا دی او استدبار چې دی فی البنیان جایز دی او فی الصحراء ناجایز دی. او وم مذهب چې کوم دی هغه دا دی چې دا تحریم مختص دی تراحل د مدینه منورې. حسن بصری صاحب نه دغه سان یو قول هم مروي دی. حدیث چې کوم مذکور دی دا د استدلالات د احناف نه دی. وایي دا انو شرقو غربو چې کوم دی دا حکم او دا امر اهل مدینه پورې خاص دی ځکه هغه ته قبله چې دا په دې اړه باندې دا نو شرقو او غربو بیت المقدس نه موافقت او بیت الله شریف نه موافقت دلته په دې باندې عمل نشي کولای چې ولکن شرقو او غربو. ظاهر د حدیث پس چې کم خلق زی او تعویل او معنا ته نه کوزيږي ناوی ته په استدلال کې شرقو او غربو تاسو پیش کې جواب دی به درکې. باب من تبرز على لبنتين تبرز خروج للبراز تویلش او براز مراد تنا مکان واسع للبراز وکنو به ان حاجت الانسان دلته دا کنایه د حاجت د انسان نشو. نو خلاصه دا چې من تبرز څوک چې قضای حاجت پوره کوي علی لبنتين په دوو خختو کچو باندې لبنا هغه خختې په اوسم بعضې ځایونو کې وي داسې غټې غټې خختې جوړی او بیا د شناختو کې ودرئ او لحدونو کې ملند استعمالیږي هلته خو اکثر کاڼې وي خو دا بره چې کوم دی شناختو په ځای ودرېږي نو دغه لحد کې م استعمالیږي دې ته لبنه ویلی شي چې پخه نه وي. نو حدیث کې چونکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ابن عمر صاحب کوم روایت چې کوي نو هغه په داسې حال باندې لیدلی چې رأیت رسول الله علی لبنتين مستقبلا بیت المقدس لحاجته. وایذا خلق چې دی وایي اذا قعدت لحاجتک نو فلات کله چې حاجت ته کینی نه به مخ قبله ته ګرځي او نه به بیت المقدس ته مخ ګرځي. نو فقال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا زپورته شم اورز على ظهر بيت لنا مراد د بیت لنا نه رستو حدیث بدا پیش کی چې دا د بی حفصی هغه کوټه وا فغشا د کوټې زمونږه کې نه د حفصی بی په کوټه باندې فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی لبنتين مستقبلا بیت المقدس لحاجته. د ابن عمر سے د دې قولنا امام شافعی رحم الله او امام مالک سے و استدلالات کړی دي امام بخاری هم تی کړی دي
او شاسه په دې کې اشاره کوي او ضروری خبره ده هغه دا وې کده ابن عمر سے د قول سیاق او سباق ته وکتل شي نو دارت کوي په هغه قائل باندې چې هغه د بیت المقدس ته استقبال د کراهیت قائل دی. تاسو ته یو مذهب ما پیش کړ چې هغه مذهب د ابراهیم النخعی دی چې لا يجوز الى القبلتين. نو دغه د نخعی صاحب قول دا دغه دینه مړندر صحابه او زمانه کې معروف شوی و چې بیت المقدس ته استقبال هم ناروا دی استدبار هم ناروا دی دواړو قبلو ته ناروا دی. نو په دې باندې عبد الله بن عمر صاحب غوسه شوی دی وی لعلک من الذين يصلون على اوراقهم. تما ته دا خلکو نخکاری چې په کوناټو مونږ کوي یعنی مراد دا ضرب المثل شو د عدم عالمین بالسنات څوک چې په سنتو نه پوهیږي ځکه چې سجده کې خو پکاردار چې هغه خېټم د دې پتونانو نه جدا و ساتي او داسې په ورته نملي چې څوک په سنتو خبر وي. نو دا را تخکاری لعلک من الذين يصلون على اوراقهم چې مونږ په کوناټو باندې کې نه عالم بالسنن وي. نو دې حدیث کې دا راغلي دي چې بعض خلک وایي چې اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما لا ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله لبنتين مستقبل بيت المقدس. ګور دې بیت المقدس مسله ذکر کړي چې بیت المقدس د بیت الله سره مې یو ځای کوي. تاسو بیت الله شریف بارکه احادیث راغلي د بیت المقدس نه دی راغلي او هغه طرف ته په استقبال ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لیدلو. نو وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم هايګه ته چې دا کسانو نه چې مونږ کې علا اوراقهم په کوناټو باندې یعنی هغه څوک چې هغه په سجده کې لسوق دا خور اوړي ترجمه کا یعنی د جاهلینو بالسنه نه لعلك من الذين لا يعرفون السنة. لو عرفت السنة لعرفت جواز استقبال بيت المقدس ولما التفت إلى قولهم وإنما كان الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراقهم لأن السنة في السجود ألا يلتق الرجل بالأرض. فقلت لا أدري والله ما ورتويل لا أدري والله دا مقولة دا واسع بن حبان شو. قال مالک مالک وی تفسیر دا صلاة الورق سمانا شوا یعنی الذي يصلي ولا يرتفع الارض نو يسجد ولا لاصق بالارض نو دی عالم بالسنن وی. نو جواب قول دا شو چې د استقبال د بیت المقدس د کراهیت د قول پرد کې دا قول پیش کړي او دویم دا چې دا واقعه د حال ده د دینه تشریع نه جوړي. واقعا د حال داسې وي چې کله مشکلات وي سړي ته. اوس مثلا ته یو عالم وي صالح او د خپل شاګردانو او د مریدینو په وړاندې قضای حاجت ته ضرورت پیدا شي نو تا چې یو خوا وکتلم خلق دی بل خوا دی وکتلم لار ده بل خوا تم ځای نشته دی تا دا ځای طرف د بیت الله ته ور جوړ شو دلته دیوالو یا کنده یو ځای جوړو د دې عذر او د مجبورۍ د لاسه چې بل ځای نشته دی او ته دلته لاړې عذرن کېناست او هغه ته مریدین ته دا جوړ کی چې ما شیخ بیت الله ته ناست نو بس داګه نه خکار دی زبم د سکو. واقعات حال دا معنا شو چې واقعات حال لا عموم لها بعض عمل دی مجبورۍ نشوي کې دې شي دغه وخت کې بل طرف ته کېناستو گنجائش نو ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ناست دینه تشریع نه جوړیږي. او دویم دا دی چې روایت د سید ابن خزیمه کې راځي چې کان محجوبا باللبن نبی علیہ السلام مانا پرې خخته باندې پناو مختم داسې خخته نیولې و د دینه پته لګي چې ابن عمر صاحب دا صحیح نه کتل. درې مدار چې ما راهو قصدن د قصدن نه دی کتلې ځکه چې یو عام سړی ته سړی قضای حاجت کې صحیح کته نشي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خو صحابه کرامو
همداسې مسجد نبوي کې پورا نشو کتلی نو په دې حال بچا څنګه کتلی وته یو صحابي مبارک نه چا تپوس کړي شمایل کې براشي چې ما ته نبی اسلام تعریف وکا هغه ورته وي څه سخت سوال را باندې وک په دې دومره عمر کې ما په ډکو سترګو وته کتلی نه دي نو زه به هغه توصیف صدر ته وکم چې رنګ او حلیه څنګه دومره عمر کې هغه کته نشي وته د رعب دلاسه او د ادب دلاسه نو دې حال کې بسو ګوري نو ما راهو قصدن دا قصدی لیدل نه دي چې دا پکله کده لیدل دي څلورم جواب دا دی چې ممکن نه یلتفت الیه د امکان شته چې هغه به ته التفات کړي د مخ بدی اړختاو او چې کوم اړخ نه پوړې را ختلی او سړی راخیږي نو سړی سودا کیږي مخ ور پس راتا وي د په مخ دغه وخت کې راتاو کړي د کتلی چې طرف د بیت المقدس ته ترجیح مذهب د زمونږ ته ځکه دا چې روایت زمونږ محرم دي او روایت د دې مبیح دی وخت د تناقض او د تعارض د محرم او د مبیح کې ترجیح محرم لروي احتیاطاً مگر ځو کنه بل اړخ شته دی نو یو مذهبي تم نه دی پکار چې دلته د موالک او د امام بخاری او د امام شافعي په مذهب باندې عمل وکړي ځکه چې هغه دلته د جواز قائل شو فی البنیان نو ته چې لیټرین بیت المقدس ته جوړې نو ولی دا غینه په بل اړخ نه جوړې بیت الله ته جوړې ولی په بل اړخ نه جوړې لکه دا خو به احتیاطي ده چې سړی قصدن دی اړخ ته دا ګرځي دویمه دا چې روایت زمون قولی دي روایت د دې فعلی دي او قول ترجیح په مقابل د فعل کې ځکه فعل کې امکان د تخصیصات وي او درېمه دا ده چې روایت زمون معلوم العلت ته او علت لا يتجزي دي او د دې روایت غیر معلوم العلت ته دوی وی په صحرا کې دا ناجیز دي ولی ناجیز دي بيدبي راځي نو چې بيدبي راځي نو بيدبي خو په بنیان کې مرضی کړه زمون د اصل علت د کراهیت چې بيدبي دا سو ادب دی لا يتجزي تجزیه نه قبلې څنګه چې په صحرا کې دا بيدبي شته دی او په آبادیو کې دا بيدبي نشته دی دا خو به دی پوری خاص کول پکار چاته بیت شریف عیانن خکاریږي نو ورګرځولې ناروا شو قبل ځای پنای نو به ناروا شو بل ځای بروا شي دا سی به وایا د بنیان او د سارا پوری ملګوا او کته بنیان یادې نو څنګه بنیان یادې جوخ بنیان یادې جدا یادې دې نه تر حرم خودمره بنیانونه دي تا بچتا شپږ فوټه دیوال ته بنیان وې په مخه کې چې کم دینو کیلومترې په حساب چې غرونه راغلي نو دام به کا هغه صحرا کې تنا روا غني او بنیان کې روا غني دا ټول به بنیان دی مخه کې ډیر آبادی راغلي د بیت المقدس او د بیت الله شریف نو حدیث زمون معلوم العلت دی او علت غیر متجزی دی چې هغه سوی ادب دی دا شان د خارج نه چې مونږ استدلال کو په کراهیت د دی باندې نو حدیث مبارک کې دا لاړی تو کول نه منع راغلی طرف د بیت الله شریف ته او نحو القبله نو هر کله چې لاړی تو کول مکروه دي نو بیا بولی کول بسنګ جایز شي شاه صاحب دلته د ټولو جوابونو کې ترجیح دي تور کوي چې دا د خصوصیات المصطفى نش ثابت دی وی قصدن دی لیدلې وی همدغه سړي شوی خدا د خصوصیات المصطفى نه دی دا د نبی اسلام پورې خاص دي بل څوک دا څه نشي کول او افعال ډیر داغه مبارک د ذات پورې خاص دي نو دا نور پورې خاص لکه من جمله د هغه دا حضرت علی صاحب ته نبی اسلام فرمایي لا ينبغي لاحد ان يجنب في المسجد غيري وغيرك یو تم جایز نه دي چې په مسجد کې جنوب تیر شي سوا زما او سواستان نو دا دغه د جنابت په حال کې په مسجد کې تیرېدل غیر جایز کړل ځان لپاره جایز نو دا تخصیصات دي کنه دا شانتا بیت الله شریف طرف ته چې کوم دی ګرځول دا غ تخصیصات په وجه باندې او دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ذات شرافت لري په ذات د کعبه باندې نو هغه وجم کې دی شي چې د اشرف دی او په دې باندې د علماء اتفاق دی چې د ذات چې دی دا د بیت الله شریف نه بهتر دی باب خروج النساء الى البرازین وتل بیبیان الى البرازی فضاء واسع لرا میدان لرا د قضاء حاجت د پاره نو مراد دلته دا کنایه شو د قضاء حاجت نه د غیر پارتل
اگر کله حجاب ایتونه راغلی خو چې کور کې څوک زین نه لري نو بهر تللی شي ځه. وطیبه د شپې اذا تبرزنا الى المناسع، نو مناسعنا مراد هغه خاص مواضع شو چې هغه کې سړی قضاء حاجت کوي. خرجنا وطیبه المناسع وهي سعيد افيح، او دا هغه مخدز مکی اوار ډاګو واسع هغه ته بی بیان تلې. دا تر اوسه پورې دا لټرینونه او باترومونه او کدا سپینګیرو تدایات دي د افغانستان پر حالاتو کې هم دغه صورتو کور کې وړې لګو خلکو دا ساتل شل دیر کال وړاندې او زنانه به د شپې بهر تتلې. دلته هم دغه اوس لنډو وختونو کې دا کیسې شروع شوې دي. دې نه مخکې پورې هم دغه تبرز په شپه کې یو شپه او بل شپه به دوی بهر ته وتې. وکان عمر یقول للنبي صلی الله علیه وسلم احجب نساءک، بیبیان دی محجوبی کا یعنی منع کا د خروجنا. فلم يكن رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعله، زکا منتظر د وحی. فخرجت سودته بنت زمعاء زوج النبي صلی الله علیه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. نو عمر سے پریشان آواز کوي الا قد عرفنا ناکي منغو پیژندې. دغه مقصد څه شی وو؟ دغه مقصد دا و چې دا لاړ شي او نبی صلی الله علیه وسلم تر ازما شکایتو کې چې ما باندې عمر आवाज کړی دی. نو هغه به بس د شپې شپې دعاو کې چې الله د حجاب سایتونه نازل کړي چې دا مسله واره شي. زماره سوال خو ونه مننو په دې به غوسه شي دعا به وکي. ورزان د سی غټ مشکل تواقع کا خدای امت د لپاره تسهیل جوړ کا. هغه دا ټول هغه مقتضیات د شدت غیرت د دي چې د ډېر غیرتی انسان. ځکه خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معراج پشپچ لاړنو هغه بنگلې ته ورغه مخه کې حوره ولاړه او واپس دنه نشو. دا د چا د وداد عمر فاروق چراغ ورته وې ستا غیرت را یاد شو ګینه دنه کېدم او ډېر غیرتی مې بیا به وای چې زماري دغه ته څنګه تلې. هغه وجړل او بک او غیر یا رسول الله زب پتا سو غیرتونه کوم. نو قد عرفنا کی یا سودتو دا ولی ویل حرصا علی ان ينزل الحجاب. ابن عمر سے خپل جواب کوي. بی عائشہ جواب کوي حرصا علی ان ينزل الحجاب، دا د وجه د حرص نه دا قول کړو چې نازل کړي شي حجاب. فانزل الله الحجاب. حاجت كنا قال هشام يعني البراز اغوت البارتو. دا حدیث مبارک دویم ذکر ور پس راوړه چې د مخ کې حدیث نه دا پته لګي چې دا خروج براز تا د بیبيانو قبل نزول الحجابات شوی دي. درستو د نزول د حجاب نه بګینې دی د براز نه من شوی د سی وهم راځي د توشکال راځي. دویم حدیث ذکر کړ چې نبی اسلام فرمایل چې قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن. دا خو درستو د نزول نه دی، تاسو ته اجازه شته دی تاسو حاجات او توته شي. باب التبرز فی البیوت دا اولاد مندوب دی بهتر دی چې په کور کې وي. دا راوی د استدلالاتونو جوابونه مخکې وشو. باب الاستنجاء بالماء، استنجا په اوبو باندې دا د مسنوناتو د مستحباتو نه ده. یو روایت د امام مالک صاحب نه عدم جواز نه بلکې قول کړي چې نبی اسلام استنجا بالماء نه ده کړي. نو شارحین وایي چې ذالک عجیب منه، ځکه چې دا خو معروف او حدیثو کې ثابت ده. خو ائمه اتفاق لري په دې باندې چې استعمال د اوبو چې کم دی ورستو د احجارونه دا مندوب دي.
او دا چې تسلیس داغي دا د شرایطو نه دی کنه هغه رستې مسله ده باب الاستنجاء بالحجاره او رستو بابونو کې دا بیا هغه ذکر کړي مخکې ځه زمونږ احناف فقه وايي که چرته بعضې سړي باندې دستونه او زیادت علی قدر درهم راغلی و فواجب عندنا نو به استنجاء بالماء واجبه ده والا فمستحب ځه را بغلمزه و یو الک بلو معنا زمونږ سره اداوتن لوټه بوا دا یو وړوکی لوښی من جلدن د سرمن نه به یې جوړو کې به اوبه اچولي کالسطیحة په شان د لوټې من ماء یعنی استنجي به باب من حمل ماء الماء لطهوره هغه چې ویوړل شي هغه سره اوبه ده او دا سره د پاره دا هغه باب د مخ کې چې کم تیر شه چې دا استعانت مکروه نه دی دا جایز دی وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ خطاب کې اهل عراق لرا ته څوک راغلی دي او دغه استفتاګانې کوي نو دی ورته وی چې غالبا علقمه بن قیسم پکې دی نو هغه ته وایي چې تاسو مان څنګه استفتا کوي الیس فیکم صاحب النعلین ایتاسو کې صاحب د نعلین او د نبی اسلام موجود نه دی چې عبد الله بن مسعود د استفهام تقریر دی بلکې شتا هغه د نبی اسلام د نعلین خادمو محشش تاسو ویلی دي چې کان یلبسهما ایاه اذا قام واذا جلس کان ادخلهما فی ذراعه د نبی اسلام د نعلین به هغه ته پخپو کول اب چې ولاړو د ورته ورپو کول دا ګوري بعضی مشایخ ته مریدان دا بوتان پخپو کوي دا غادب دي چې عبد الله بن مسعود سب کړي دي او چې کله باغ کې ناستو دا به وېستل نو یو به دی لاس کې واچول یو به دی لاس کې واچول دا نعل دا ور سره بیا ګرځول به ځان سره صاحب النعلین نو دا به څنګه جدا شي د نبی اسلام نه دا فراق کولی شي خو نشي کولای که فراق یو که هغه به چپړي به څوک ګرځي ور سره خصوصي خادم ګوري تاسو مشایخ ګوري کم مشایخ چې خصوصي خادمان وي هغه د شیخ په کردار خپويږي و طهور او صاحب د طهور د وبو ندینه اخذ کې دې شاید پیش کخه ترجمه باندې ول وساده او خاوند وساده نو وساده غ تکیه تمویل شي بالغ او وساده غ لند چې کم دیمه په کې ناستا غي تمویل کیږي مخده او بعضو روایاتو کې سواد راځي او سواد نو مراد د سواد نه به صاحب السر دی خاوند د راز او د مشورې ازو کې سواد راځي او محشش تاسو دا ویلي دي چې اما ابو عمر فانه يقول كان يعرف بصاحب السواد صاحب السر ده معروف په دې باندې وو وقال الكرماني ولعل السواد والوساد هما بمعنى واحد كانهما من باب القلب نو هغه دې ته ترجیح ورکړي چې وساده د تکیه په معنا ما خلی دا د سر په معنا واخلې دې کې قلب شوی دی دا سواد نو وساد جوړ شوی دی صاحب د سر د نبی اسلام او دراز د نبی اسلام ذا اولل د عنزه چې کم دی دا د نیزینا لنډوي او د امسانه وګدوي او په شان ته نیزه په سر کې ورته اوس پنه لګېدلې وي نو وړل د عنزه مع الماء فی الاستنجاء دې کې فواید محشی ذکر کړی دي چې ډېر فواید لري کچرته دشتوي نو دا به ستر شي ورپسې به ودرېږي او دا شان ته د کې د عداونم په ځان ساتلی شي د سبوع د موضوعاتونم د دافع شوا او کزه ته قضای حاجت د پاره لوټو ضرورتي ناغي سره زمکه سختم چې کم دی پستيږي او ومنها لتعليق الامتعه بها ومنها للتوكل عليها نو دا ټول فواید پدې کې شته دي مخکې
احمل انا وغلام اداوه مما وعن ذا يستنجي بالماء متابعت کړي د النضر وشازان عن شعبان متابعت د چي وکړه محمد بن جعفر وکړه او عنزه چې کوم دی حسن یو امصاده علیه زجن چې پاغي باندې اوس پنوي پشان د اوس پنې د نيزي بس ته پرې باندې ښا شارحین بتاویلات کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی دی نو بس تاویلات ورته کوي په زما چې څومره تجربه ده په بخاری او درس ده دی کې دا امام بخاری سره د یو سند د حدیث سند زیات شوی دی سندونه زیات شوی دی په بهل بل جزء او ترجمه لګولې ده دا درې واړه باب الاستنجاء بالماء باب حمل من حمل ماء الماء طهوره حمل العنزه دا ټول یو حدیث دی او سند کې وګورئ سند جدا دی ښا انس ابن مالک اول کې شاګرد ابي میمونه دی او داغه شاګرد دی عطا دی او داغه شاګرد شعبه دی او التبه شاګرد څوک دی دا شعبه دلته بالواسطه التبه معاذ په واسطه روایت کوي او دلته بدون د واسطې نه روایت کوي دا فرق راغی پکې نو بس دای بل ترجمه ور باندې وضع کړه هغه دویم ته چلال شي شعبه د عطانا اغل تم چې دینو بدون د واسطې نه دی بیا داغه شاګرد سليمان بن حرب دی اغل ته شاګرد چې دینو هشام بن عبد الملک دی ابو الولید او په دې دریم سند کې شاګرد چې دی محمد بن جعفر دی هغه شاګرد به محمد بن بشار دی هغه شاګرد امام بخاری دی دغه سندونو تغایر دی پکې په دې وجه باندې دا حدیث راوړل